قبلی یخافون چې یریږي ان یحشروا الی ربهم چې دوی به جمع شي خپل رب ته هغه خلق په دې وعد سره ویروه چې هغوی د قیامت یقین ساتي د قیامت یقین ساتي چې آخرت شته خیال کرا لکه آخرت شته دی او د هغې حساب به کېږي پوه شئ لیس لهم من دونی نشته دی لرا ما سوا د الله تعالی نه ولیون څوک دوست هغه خلق ویروه چې هغوی الله خپل دوست ګڼي ولا شفیع او نو څوک سفارش کوونکی بغیر د الله نه بل څوک سفارش کوونکی نشته دی دغه خلق ویروه لعلهم یتقون ښایږي چې دوی به پرهیزګار شي ښایږي چې دوی به پرهیزګار شي دې نه معلومه شوله چې د الله تعالی د پیغمبر وعظ دا چاته پیدا رسي هغه چاته پیدا رسي چې د آخرت تصور ساتي ولا تطرد الذين مشوا خلق يدعون ربهم چې دی عبادت کې درفل دا مشرکان شان نزول دا دي چې مشرکان راغلي وو دا عاص بن وائل او ابو جهل او وغیرہ وغیرہ دا راغلي وو ویسه به مونږ به ته ستا مجلس ته راځو زمونږ دا ډېر خواهش کېږي چې ستا مجلس مونږ اورېدلی او ستا دا خوږې خبرې مونږ زده کولې لیکن تا سره دا خوار سپیره ناست دي دا حضرت عمار او حضرت ابوذر او صاحب رومي او بلال او خباب او پوه شئ پې که نه دا خوار خوار غریبانان د نه چاپېری نه دی لږونده کې داسې وکړه چې دی چې کله مونږه راځو مونږ له تاریخ راکوه ټیم راکوه چې په دغه وخت کې دا خلق مونږ نه یي زمونږ ځکه مونږ دپاره دا لوی شرم دی چې دا غریبانان دیم ستا په مجلس کې ناست دي او مونږ دا غټان سرداران دیم څه ستا په مجلس کې ناست شو دا غریبانان په دغه وخت کې د ځان نه شړه پوه شئ پې که و حدیثو کې راځي په دې تفاصیلو کې چې د نبی علیه السلام په زړه کې دا خواهش پیدا شو چېرې دې غټانو له زه تاریخ مقرر کړمه چې په پلانکي ټیم کې راځئ او په دغه وخت کې زه ووایم چې د غریبانانو ته چې په دې پلانکي ټیم کې تاسو مه راځئ پوه شئ پې که نه چې کله دا اراده یې وکړله دا آیاتونه خدای پاک نازل کړل چې چېرته دا غریبانان د خپل مجلس نه پانه سي ورنه الله به درنه ناراضه شي ولا تطرد الذين مشوا خلق يدعون ربهم چې دی عبادت کوي درفل بالغدات په وخت سبا کې هغه خلق د ځان نه مشړه چې ساروم د الله عبادت کوي او بیګام د الله عبادت کوي اورې که دا بالغدات ځینې طالبان تلاوت کوي نو بالغداوت وي او ټکی څه دی بالغدات دی خو تاسو طالبان نه به تپوس کوم که نه چې دا وایي ولې لیکلی دی هلکه ضربه زیدون عمران نو خو چې ګورې نو وایي زید څه چل کړی دی عمر یې والی دی نو دی عمر څه ګناه کړی دی چې دا عمر یې والی دی بل ورته وایي د وو پټ کړی دی دی غل دی پوه شوې پې که نه وو یې پټ کړی دی نو ځکه چې کوم دی نو دا ځای دی هر وخت یې وښي پوه شوې نو زه تاسو نه تپوس کوم چې دی غداوتۍ کې دا وو ولې لیکلی دی استغفر الله غدوتون دی دا ناسه شو بیا ورسره څه چلو شو څه چلو شو و نو ما قبل سو مفتوح نو څه چلو شو شاباس دا ښه جواب دی اورې لغدوه فی سبیل الله او راحه دا ته حدیث خو تبلیغیانو خیاط کړی دی لغدوه فی سبیل الله او راحه خیر من الدنیا وما فیها دا غدات فاصل کې غدوتون دی پوه شئ پې که نه هغه و بدل شي په څه سره په الف سره ځکه چې فتحه ما قبل ته لاړه و بدل شو په څه سره په الف سره
یریدون دی اراده لري وجه د رضا د الله تعالی. دغه خلق د ځان نه مشاله چې ساروم د الله د رضا طالبان دي او بیګام د الله د رضا طالبان دي. دا د ځان نه مشاله. ما علیک من حساب نشته پتا باندې د حساب د دې دامن شین څه شي. د دې حساب خو په الله دی، د دې رزق پچا دی په الله دی، پتا باندې کم بوج دی. وما من حسابک نشته د حساب ستانه علیهم په دې باندې من شین څه شي. دا په دې باندې ستا محاسبه نشته دی او پتا باندې د دې محاسبه نشته دی. پتا تر دا هم کته وشړې دی لرا فتكون شیبه من الظالمین د ظلم کوونکو نه ته په چا کې شمار شي په ظلم کوونکو کې بشمار شي. وکذالک هم دارنګ فتننا بعضهم امتحان کړي د بعضی به بعضن په بعضی باندې. الله فرمایي دا زما امتحان د غټانو امتحان په دې کچانو دی او د کچانو امتحان پس دی د غټانو امتحان په واسطه د کچانو سره دی چې آیا دې غریبانو سره ترس کوي نه کوي، رحم کوي نه کوي، انصاف کوي نه کوي. نه د دې امتحان پچا دی په دې غریبانو دی او د دې غریبانو امتحان په دې غټانو دی. چېرې دې غټانو سجده کوي کنه کوي، دې غټانو ته سجده کوي کنه کوي، دې د خپل منځ او د عبادت د دې غټانو د پاره پریدي او کنه پریدي پوه شي به کنه. د دواړو په یو بل باندې سره امتحان دی. لیقولوا هؤلاء من الله علیهم من بین. امتحان د څه دی؟ د دې خبرې دی چې وایي دا غټان خلق هؤلاء آیا دا غریبانان چې دي من الله علیهم من بیننا الله احسان کړي په دې باندې من بیننا په میانځ موږ دا خوار سپیرو دا جنتیان دي. خیال کړه کنه دا جنتیان دي او دا د الله دوستان دي. نه مونږه ولې نه یو چې دې دوستان دي دې څه چل کړي دي پوه شي په کنه. دا امتحان دی پوه شي. علیہ الله آیا نه دی الله تعالی به عالم په شاکرین عالم په شاکرانو باندې. دا غریبانان زکه د الله دوستان دي چې دي شاکرین دي او دا غټان زکه د الله دوستان نه دي چې دي ناشکر دي. سری ناشکر دي. و اذا جاءك الذين اركل چراشی تا هغه خلق یؤمنون بیااتنا چې ایمان لري پایتونه زمون باندې. ګورا دا غریبانان چې تا تراشی زما حبیبا ته په سلامونه واچوا. د غریبانانو ته په خوب کې سلامونه راځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له طرفنا. خوش دا هغه پیغمبر دی چې په غریبانانو باندې په هر وخت کې مین دی او محب دی. د مایلس نه شړي خوش به کنه. نه چې کله دا غریبانان ستا مجلس راشي زما حبیبه سلام په واچوا سلام علیکم. ګوره دا روسیان نه دي، روسیان هم چې کم دی نه دا سلامونه اچوي. خیال کړه دا عادت ولې په دې سلام اچولو سره تطیب قلب راځي، د زړه خوشحالي پې راځي پوه شئ به کنه. نه الله خپل حبیب ته چل ښیي او دا چل ته نه انګریزانو مې زده کړی دی، دا چل ته نه روسیانو مې زده کړی دی چې هغوی څه کوي سلامونه اچوي، په سلامونو خوشحالي. کتب ربکم فرض کړی دی رب ستاسو علی نفسه په ځان خپل باندې الرحمت خدای په ځان باندې رحمت لپاره د دې غریبانو دا فرض کړی دی. انه شان دا د من عمل منکم سوءا چا چې وکړو یو ستاسو نه سوءا بد عمل بجهالت په سبب د ناپوهۍ سره. دې غریبانو که چېرته د ناپوهۍ د وجې نه څه بدي کړې ده ثم تاب من بعد بیا توبه وباسي وروسته د دې نه واصلح او خپل حالات درست کړي فانه غفور رحیم. بېشکه الله تعالی ډېر بخشش کوونکی مهربان دی. ولې الله په ځان باندې رحمت فرض کړی دی نه که چېرې دې غریبانانو بندګانو څه ګناهونه هم کړي دي خو په اخلاص سره توبه وباسي الله فرمایي زه د دې دپاره سیم غفور رحیم. وکذالک نفصل الآیات دارنګې موږ بیانو په تفصیل سره آیاتونه خپل د څه دپاره د هدایت د مخلوق دپاره بل د دې دپاره ولتستبین سبیل المجرمین د دې دپاره چې ظاهر شي حقیقت د مجرمانو. خیال کړه د چا دپاره د هدایت ذریعه شي
او د چا د پاره داغي د زلالت ظهور وشي چې ظاهر شي سبیل المجرمین هغه انجام او عاقبت د مجرمانو انجام د چا د مجرمانو الله قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواکم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پاک د فقراو شان او عظمت بیان کو خیال کرا لکه وسو د هغه اغنیا چې هغه په گمراهۍ کې دي الله حبیب ته الله تعالی چې کوم من را دیږي چې دغه گمراهانو اتباع مکوه قل اے حبیبا انی نوحیت زمانہ شویما ان اعبد الذین چې عبادت وکم داغه چیزونو زمانہ شویم چې عبادت دې بوتانو وکم الذين اغا سيزونا تدعونا چې تاسو عبادت کوئ من دون الله ما سوا د الله نه قلت ورته اے حبیب لا اتبع اهواکم ذ تابعداري نکم د خواهشات استاسو قد زللت ذب بلارشم اذن فدغه وخت کې وما انا من المهتدين نبشم ز د هدایت مندون کنا قل هو اے حبیبا انی علی بینۃ من ربی بشک ذ فواضح دلائل سره مد جانب د رب زمانہ دا قران پاک واضح برهان وکذبتم به او تاسو تکذیب کړل په دغه واضح دلائل باندې خیال کرا لگا او ما عندي ما تستعجلون به نشته ما سره عذاب چې تاسو په تلوار کوي د مشرکانو د مکه به وي چې کته په حق نه په مونږ باندې عذاب راولا خیال کراله الله فرمایي عذاب زما سره نه او دا تو وایا چې عذاب زما سره نه دی په شی به دغه قوت زما سره نشته دی چې کوم شی باندې تاسو تلوار کوي ان الحكم ندی فیصله الا لله مگر خاص الله لرا یقص الحق بیانی الله تعالی حق لرا وهو خیر الفاصلین ادا الله تعالی بهترین فیصله کوونکی دی قل او ای حبیب لو ان عندي کچتوی زما سره ما هغه عذاب تستعجلون به چې تاسو په تلوار کوي لقضی الامر بیني و بینکم فیصله شی وبوا هغه فیصله پورا شی وبا هغه فیصله پمن زما او تاسو کې ګوره کده عذاب قدرت ما سره وي پوخا بدا فیصله شی والله تعالی صبر دی څه دی صبر دی پوښې به کنا او هغه تا استعجال نه کوي تعدی نه کوي الله تعالی بنده سور کوي مهلت ور کوي والله عالم بالظالمین الله عالم دی په ظالمانو باندې بدلی خامخا ور کوي وعنده د الله سره مفاتيح الغیب کنجان د غیب دی د غیب علوم د چا سره دی د الله سره د سبانه ورځ علم چا سره دی الله سره دی لا يعلمها ندی عالم پدې باندې الا هو مگر یو الله دی د غیب کنجان د الله سره دا بیا رد شو په چا باندې په بریلیان باندې بریلیان وای چې نه علوم غیبیه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشتا الله فرمای بغیر د الله نه د بل چا سره علم غیب نشته دی ويعلم ما في البرز الله عالم دی په هغه څه باندې چې په وچه کې دي ګوره د وچه کائنات هم الله ته معلوم دي دا د شګو د شمار پدې دغه کې پدې بیابانونه کې د شګو شمار چاته معلوم دي یو الله ته خیال کراله ادا څومره حیوانات چې دي د علم الله ته او دا څومره ذرات د هوا چې دي د علم یو الله ته او دریاب کې چې څومره مخلوقات دي یو الله ته معلوم دي وما تسقط من ورقه نرا غرزيږي یو پاڼه الا يعلمها مگر الله ته علم دی ګوره کومه پاڼه چې دونه نه راتاویږي الله ته په علم دی ولا حبتن او نه یو دانه چې په دې ځمکه کې وګرځيږي دا غي علم الله ته دی په ظلمات الارض پتیرو د ځمکه کې دانه پرتی دي چاته علم نشته دی زمیدار کا کاتم پته نه لګي چې ستا په دې پټي کې څومره دانه پری وتی دي دغه علم صرف یو الله ته ولا رطب ان او نلام د شذنا ولا یابسن او نو شذنا د لمدو سذونو علم هم الله ته دی د وجم الله ته دی
الا فی کتاب مبین مگر دا ټول په کتاب د لوح محفوظ کې دي ټول. وهو الذي الله غذات يتوفاكم چې تاسو له وفات راولي بالليل د شپې. وفات څوک راولي؟ ها الله پاک. هو الذي يتوفاكم. تاسو باندې که څوک اعتراض وکړي چې بل ځای کې خو الله تعالی فرمایي ها چې وفات چې کوم يتوفاكم ملك الموت الذي وکل بكم. چې وفات څوک راولي؟ ها ملائکه چې کوم دینو دغه ده ملک الموت چې عزرائیل علیه السلام دی. څوک دی؟ او بل ځای کې راځي توفتهم الملائکه ملائکه دغه راولي وفات راولي. درې قوله شو تعارض راغی کرانه دلته کې الله فرمایي زه وفات کوم او په بل آیات کې راځي چې نه عزرائیل علیه السلام وفات کوي. په بل آیات کې راځي چې ډېرې فرشتې وفات کوي. جواب به سکو جواب دا دی چې حقیقی آمر او حکم کون کې څوک دی؟ الله دی. ساغستون کې څوک دی؟ ساغستون کې د پیغمبرانو هغه اسرائیل علیه السلام دی. د پیغمبرانو ساسو اخلي اسرائیل علیه السلام او د عام انسانانو ساسو اخلي دا ملائک اخلي. سو عام ملائک پوښي تعارض ختم شو. ثم يبعثكم ويعلم الله تعالی عالم به ما جرحتم باغ اعمال باندې چې تاسو کسب کوي بالنهار دورځي. تاسو چې څه کسب کوي یو دکاندار دکانداری کوي زمیندار زمینداری کوي الله تعالی علم نه چغوانه بوتلو راي وصل او واخه ورودل او جمع کړل پوښې به کنه طالب جان باندې چې کم نه پوهل چې طالب کتاب زوتي یا کنه زوتي پوښې به کنه او خوب کوي او کنه کوي پوښې به کنه دین په ګلاس ټکمار غونته کی چې په لاس بجې راوځي یا لکه نیم سبق خدانه لاړ شو پس کې په غفلت کې پوښې به کنه نیم خدانه داسې لاړ شو ويعلم ما جرحتم بالنهار چې د ورځې تاسو کم کسب کوئ الله پاغه باندې څه دی عالم. ثم يبعثكم فيه بیا الله تعالی تاسو بیا تاسو الله تعالی راولېږي په دې سکه په دې نهار د ورځې چې کم کسب تاسو کوئ بیا الله تعالی تاسو دغه نه راوچت کی پوښې به کنه د خپل ځای نه راوچت کی ليقضى اجل مسمى د دې لپاره یاد ده چې ثم يبعث نن خو تاسو کار وکړو د شپې څه شول او د شول نه ثم شپه په باندې رااله کنه بلاشه خوب دی وکړو واته ګنټه نه ثم يبعثكم فيه پس باندې ورځ باندې بیا الله تعالی تاسو کړلې راوچت کړلې بیا یې څکړلې راوچت کړلې پوښې به چاته پته چې زب سار پاسم کنه په پاسم د خدای پوښې به کنه کې دې شي دا خو په څه کې لاړ شي کې دې شي چې دا سا په څه کې لاړ شي په دې خوب کې لاړ شي. ډېر خلک داسې دي چې ود شي بیا را پان شي ود پاتې شي ودی او د پاتې شي. دا ثم يبعثكم فيه دا د الله تعالی خصوصي رحمت ده چې دوباره ځوان الله تعالی نګوا کې هر ورځ الله تعالی انسان تصور کوي دوباره ژوند ور کوي څور کوي دوباره ژوند. مو خدا خیال دی چې ګنده چې ګنده صرف د په دریاب کې او دلغه په شیو منو بسم دقه یو ځلې ژوند کړي ما یا په غره کې رغخته ما او بیا ژوند شي من صرف دغه یو ځلې یا په بو کې غرق شوی ما بیا د دریاب د بیخ نه را د بو د بیخ نه را خطلې ما یوازې دغه نه ده پوه شو پکې یو ځل زه ځوړن شوم د کمر نه دا چل پتا سو چاته شوی پوه شو د کمر نه ځوړن شوم مې راځه وخته به ورسېږم د خدای شان ته وګوره چې څه بوټي و هغه بوټي مې ونیسو د کمر په منځ کې او ازوړن شوم اوس نه بر راخته شم او کاخته زم خو غورځېږم پوه شو پکې نو اواز ملګری ته مې आवाज او ملګری را سلام ماله ما راوچت کا اگر الله سره ک پوښې به کنه او بره چې کم نه بره راخ کلمه پوښې به کنه دا چې ډېری مخیر راغلي دي خداغه نه علاوه هر سار چې کم نه هر انسان سکیږي دته دوباره ژوند الله تعالی ور کوي.
ثم یبعثکم فیه لیقضا د څه دپاره دا دویمې ورځ دا ژوند دې دله درکړو لیقضا اجل مسمى چې پوره شي هغه اجل مسمى. مولانا صاحب ستا اجل مسمى څه دی؟ ستا اجل مسمى تر 40 کالو پورې دی، نو هغې ته به دې رسئ، هغې ته به دې رسئ، پوه شوې پې که نه. ثم الیه مرجعکم، بیا دې الله تعالی ته واپس شي ستاسو دا چې مړ شي قبر کې واچولی شي، بیا به دې دوباره ژوندی کوي. چې بیا دوباره دې کله به دې ژوندی کوي، په قبر کې به یا 100 کاله یا به 1000 کاله یا هر څه چې نه ځکه ثم استعمال شو، بیا به دې الله تعالی څه کوي د قبر نه راپاڅوي او بیا به څه چل کوي. ثم ینبئکم، بیا به خبر کی تاسو لره بما کنتم تعملون، په هغه خپلو اعمالو باندې. وهو القاهر، دا الله تعالی غالب دی فوق عباده، د پاسه د بندګانو خپلو. الله په بندګانو باندې څه دی؟ غالب دی. ویرسل علیکم، را لیږي په تاسو باندې حفظتن، هغه فرشتې حافظې. ستاسو لپاره الله تعالی حافظې فرشتې پیدا کړي دي. فرمایي چې د سترګو دپاره ځان د فرشتې دي، د سترګو د حفاظت لپاره، د غوږونو د حفاظت لپاره ځان د فرشتې دي. خیال کې راغله. د لاسو د خپو د حفاظت لپاره ځان د فرشتې دي. حتی اذا جاء احدکم الموت، حتی چې کله راشي او له تاسو ته مرګ، چې کله نیټه پوره شي، توفته رسلنا، وفات کېدل رسولان زمونږه. دلته د ملائکتو په ځای سره راغلی دی رسول راغلی. د رسول نه مراد فرشتې دي. وهم لا یفرطون، دوی کمی نه کوي او کوتاهي نه کوي په حکم د الله. د الله په حکم کوتاهي نه کوي، خو چې څنګه اشاره ورته قدرې وشي بس د سړي نه ساه واخلي. ثم ردوا الی الله، بیا به دوی واپس شي الله تعالی ته. مولاهم الحق، چې هغه مالک حق دی. مولا په ډېرو معنو سره راځي، دلته په معنا د ناصر سره، د مالک سره، او د خیال کراله کنه د په معنا د ناصر او د مالک سره، او په معنا د رشتہ دار سره. خو مولاهم الحق دلته په معنا د مالک او د ناصر سره دی. الا خبردار شي له الحکم، دی الله تعالی لپاره فیصلې دي. وهو اسرع الحاسبین، او د الله تعالی زر حساب غستونکی دی. څنګه چې حدیثو کې راځي په نیمه ورځ کې به ټول مخلوق حساب واخلي. قل او اے حبیبا من ینجیکم، څوک به بچ کی تاسو لره من ظلمات البر والبحر، د تیرو د وچې او د دریاب نه، د دې نه به تاسو څوک بچ کی. تدعونه، چې په داسې حال کې چې تاسو بلئ الله تعالی لره تضرعا، په عاجزۍ سره و خفیا په پټه سره. چې کله د دریاب چې کوم نه سختی د باندې راشي او تاسو چغې چاته وخی الله په عاجزۍ سره او په پټه سره، او دا وازونه کوي چې لئن انجانا من هذه، کچته بچ کو مونږ لره الله تعالی د دې عذاب نه، لنکونن من الشاکرین، خامخ شو به مونږه د شکر گزارونه. قلت ورته وایه حبیبا الله ینجیکم منا، الله تعالی به بچ کی تاسو لره د دې عذاب نه، د دریاب د دې عذاب نه به الله بچ کی. ومن کل کرب، بلکې د هر مصیبت نه. ثم انتم تشركون، بیا هم تاسو شرک کوئ د الله تعالی سره. الله هم بچ کی د دې عذابونو د دې تکلیفونو نه، بیا هم تاسو د الله سره څه کوئ؟ شرک کوئ. قل او ای حبیبا هو القادر، دا ادله د وحدانیت تعالی دی. تو ورته وای حبیبا هو القادر، دا الله قادر دی علی ان یبعث علیکم، چراولیږي پتا سو باندې عذاب من فوقکم، عذاب د پاسه طرف نه، او من تحت ارجلکم، یا د خپو د طرف نه، او یلبسکم شیعا، یا تاسو مخلوط کی شیعان پډلو سرا، ویذیق بعضکم بعض، بعض ورسی وسکی پتا سو باندې بعض تاسو باندې بعض بعضا تکلیف د بعضو، دا څلور قسمه څه شو؟ عذاب شو. الله په دې قادر دی چې د پاسه طرف نه عذاب د باندې راشي، د غلې او د شیلې په شکل کې،
یا د لاندې طرف نه عذاب راشي د زلزلې او چې کم دی نه د خسف په شکل کې د زلزلې او د خسف په شکل کې یا په تاسو کې اختلاف پیدا کی تاسو ډلې ډلې کی داسې اختلاف چې یذیق بعضکم بعض بعض چې وسه کوي بعض تاسو ته هغه تکلیف او سختی د بعض دا درې قسمه عذاب خیال کړه. بعض مفسرین وایي چې د فوقکم نه مراد د سلطانانو او د حکمرانانو عذاب دی. دا چې حکمران د باندې الله مسلط کړي لکه د مشرف په شان دی پوه شئ به کنه چې په سونو زرګونو خلق وجني پوه شئ به دا د پاسه عذاب دی او من تحت ارجلکم د لاندې خلقو عذاب دا چې خذبانه باندې خدای پاک دا چې مسلط کی پوه شئ به کنه دام عذاب دی ښا چې دا ته وی چې غله شکل ګوره ساتنه وباس پوه شئ دا عذاب نه دی چې د سړي خدای اورې کنه په دې مړی را منډه کې د مولانا صاحب وی مکه کنه ودرې کوي ډوا برابروم دی پوه شئ به کنه چې مولا صاحب نه ساوځي دا چې چل کوي پوه شئ چې واده مو کو کنه ته کټوي یا چې دورانه خراب غوندي کې کټوي یا پتیلای کنه هغه داسې ساتي پوه شئ به کنه خو چې دا څه خبره وږي جواب گزار پې کوا خطا غونده کې کټوي کماته شي نو خیر پوه شئ به کنه هغه پارسیبانو پوه شئ به کنه پارسیبانو چې کوم دواړه یارانو نو دواړو ودونه کړیو نه یو بل نه بیا تاسو کوي یار څنګه حال دی مړه مزید په خدای کو نه کا چیلاغه په دې سترګه وته وګورم کنه نو داسې بیا باد ته نه دی پوه شئ په کنه داسې چې کم دینو کې په دغه شي دا وېریږي یا لکوي ما خو چې کم دینو ما په ځو چې لخت را گزاره کې پوه شئ په کنه بیا د دې بیا د تخت نه چې کم دینه می سي د تخت نه بیا چې کم دینو کې په دې خلاصېږم ویخه وی یاره دا زیاد داسې یار دا چل دل نه دري چې د دې خځه د سختۍ نه به څنګه خلاصېږم وی ګوره ما خو چې واده وکړو کنه نو پیشو را کر راغلی وه هغه پیشو چې کم دینو توره مې راواغستله پیشو مې په دې ملا باندې وواله په دوه پرې مې کړله وی خده چې هغه یریدلې ده کنه یقین وکړه چې اوس په شا نه ګوري پوه شئ به کنه مړه نه تا ماته په وخت باندې ولې نه وي اوس خو خده په ما زړوره شوې ده اوس به څه چل کوم پوه شئ به کنه دا چاته پیشو راغلی ده جو هغې چې کم دی نو توره راچولې ده دی بل مولانا صاحب چې توره یې راچولې ده نو هغه ښځه ورته وایي بې ګور به کشتن روز اول بوده پیشو علم پړمبۍ ورځ باندې وجني د غزویا ته خو ما ښه معلوم کړی چې ته هېڅ شی نه پوه شو به که نه ګور به کشتن روزې اول به دنده داسې چل به کوئ چې سمڅۍ شول هغه ماته کوي کټوی ماته کوي پوه شو به که نه پړمبي ګزار کړي بس بیا به د نامیشه یېرېږي تاسو پې ورسېدلی نو الله جل شانو فرمایي چې او بس کوي بعضې په بعضې ستاسو باندې هغه تکلیف ته څه د بعضې خیال کراله ما تاسو به ډلې ډلې کې دام د عذاب یو شکل دی پوه شئ چې په کور کې اختلافات پیدا شي د تره د تربورانو او د خپل قومونو انظروا ګورئ حبیبا کیف نصرف الآیات څرنګې بیانوم آیاتونه خپل لعلهم یفقهون ښایي چې دوی پوه شي چې دوی پوه شي ایمان راوړي وکذب به قومک تکذیب کړی دی په دې قرآن پاک باندې قوم ستا ای حبیبا وهو الحق حالانکه دا قرآن پاک حق دی قلت ورته ووایه ای حبیبا لست علیکم بوکیل نه یم زه په تاسو باندې نگهبان د تاسو باندې کارساز نه یم چې ستاسو اعمال زه درست کړم بلکې د اعمالو درست کوونکی الله دی لکل نبأ مستقر د هر خبر دپاره یو وخت اقامت دی د هر خبر دپاره خیال کراله دا غي د پاره یو وخت خیال کراله دا غي د پاره یو وخت مقرر دی کاغه د مانځه چې کوم نه اجر او ثواب دی یا د ترک صلات عذاب دی
نه دې ټولو لپاره وختونه څه دي مقرر دي وسوف تعلمون ډېر زر چې تاسو به پوه شئ په انجام د اعمال خپلو باندې په انجام د څه باندې د اعمال خپلو باندې وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا کله چې ته وینې هغه کسان چې هغې داخلېږي په آیاتونو زمونږ کې دا هدایات نبی علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی هدایات کوي چې کله دا مشرکان په آیاتونو پورې مذاق شروع کړي زما حبیبه تا تعالی د جهاد حکم نشته دی نه څه وکړه د دغه مجلس نه ډډې ته شه د دغه کفارو د دغه مجلس نه ډډې ته شه وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ هَرکله چې ته وینې هغه مشرکان یخوضون فی آیاتنا چې ننوځي په آیاتونو زمونږ کې خوض ویلی شي دخول ته مراد نه دخول فی القتال دی خیال کړه په جنگونو کې ننوځي په شرونو کې ننوځي فاعرض عنهم پس مخ وګرځوه د دینا حتی یخوضوا فی حدیث غیره حتی چې دی داخل شي په خبرو نورو کې چې کله د الله په آیاتونو په ابطال کې دی مشغول وي د آیاتونو په ابطال کې مشغول وي ندی د دینه ته چپ شه دغه ځای نه خاموش شه حتی چې په نورو خبرو کې مشغول شي و اما ينشئنك الشیطان کته تیر کیستانه شیطان کچری بل فرستا فکر نه او د دې مجرمانو په دې مجلس کې ته شریک شوی فلا تقعد بعد الذکر بیا مکه نه د دې سره بعد الذکر پس یاد راتللونه چې پوښ یاد شي دته چې دا هغه بدترین خلق دی چې د قران پاک پورې مذاق کوي په احادیث پورې مذاق کوي نبیات نه ډډې تشه فلا تقعد بعد الذکر مکه نه د دې سره پس ذکر نه مع القوم الظالمین مکه سره د مکه نه سره د ظالمانو نه مکه نه سره د ظالمانو بیا ته واقع وټوکا دغه مجلس نه ډډې تشه وما على الذين يتقون من حسابهم نشته جناح او گناه هغه کسانو باندې چې هغه یتقون چې پرهیزګار دي په پرهیزګارانو باندې نشته دي سو من حسابهم من شيء د حساب د دین من شيء څه شي خیال کرا لګا په پرهیزګارانو باندې د حساب د دین څه شي نشته دي ولکن ذکر خیال کرا لګا لیکن د دې په ذمہ باندې څه شي دي ندی په ذمہ باندې نصیحت قبل ول دي لعلهم يتقون خایږي چې دی په پرهیزګار شي خیال کرا لګا په صالحین باندې چې کم دین هغه صالحانی ندی پدی باندې پدی متقین باندې د حساب د ظالمانو نه هیڅ شي نشته دی دا ظالمان چې د ظلم خبرې کوي په متقین چې کله متقین د دین ډډې ته شو نه پاغي باندې د دې دغه مجلس هیڅ ګناه نشته دی په شی په کړه پدی باندې چې کوم نه ولکن ذکر پدی باندې ذمہواری صرف تصدا د نصیحت قبل ولدا وذر الذين فريدوا کسان اتخذوا دينهم چې دین سره دین خپل لعبا فلوب سرا ولهوا فعبث سرا وغرتهم الحیات الدنیا دوکا کړه دې لره ژوند د دنیا وذکر به او نصیحت کوا په دې قران پاک سره ای زما حبیبا ته دغه مشرکان چې د دین سره مذاق کوي دی پریزا د دې نه د دې د مجلس نه ډډې تشه وذکر به تصرف نصیحت کوا په دې قران پاک سره ان تبصل نفس بما کسبت یعنی ان تبصل دلته کې لا پکې مقدر لخوا یعنی الله تبصل نفس بما کسبت د دې لپاره چې الله تبصل نفس چې هلاک نشي نفس استاسو بما کسبت په سبب د اعمال استاسو په دې سره نصیحت کوا د دې لپاره چې هلاک نشي او نفس په سبب د بد اعمال خپل سره نصیحت کوا چې په دې سره هغه دغه نه بشي خیال کړه د عذاب نه بشي بصالت خو شجاعت ته ویل شي بصالت شجاعت جراءت حماست دا بادرې ته ویل شي اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا ابسال چې کوم نه هغه اهلاک ته ویل شي
نان تبصل معنا یعنی الله تهلك نفس چې هلاک نشي نفس ته یو مجرم په سبب د اعمال سره لیس لها نشته د پاره د دې نفس ته انسان من دون الله ما سوا د الله تعالی نه ولی څوک دوست ولا شفیع او نه سفارش کوونکې ها د انسان د بچاو د پاره بغیر د الله نه څوک دوست دی او نه شفیع شته دی و ان تعدل كل عدل کچره په دې ورکی دا مجرم كل عدل په کامل په دې سره لا یؤخذ منها د دنه بوانه غسل شي په دې بیا الته نه قبليږي ها الته بیا په دې نه قبليږي ها نتا زما حبیبه ته نصیحت کوا چې دا نفس ته مجرم هلاک نشي ها الله تبصل نفسه اولئک الذین دا مجرمان اغدی ابسلوا چلی هلاک شوی دی بما کسبوا په سبب د اعمال خپل سره لهم شراب من حمیم د دې لپاره مشروب دی د ګرمو اوبو د دې جهنميانو مشروب څه دی ګرمي اوبه دي ذوقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم وعذاب علیم الذي لپاره عذاب علیم دی بما كانوا يكفرون قل هو يا حبيب انا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا آیا مونږ عبادت کو ما سوا د الله نه دا معبودانو چې نه فن را کوي مونږ ته ها کومه عبادت کو نو خیر پکې نشته ده اګه نه کو نه شر پکې نشته مونږ ته شر نشي را رسوله ولا يضرنا مونږ ته تکلیف نشي را کوله ونرد على عقابنا ها آیا مونږ به واپس شو په پوند خپل باندې آیا چې مونږ شرک شروع کو کفر شروع دا خو به مونږ په خپل پوند باندې واپس شو یعنی انرد على عقابنا دا دغه حمزه انکاری ما تحت بها اندعو من دون الله ما لا ندعو او انرد على عقابنا آیا مونږ به واپس کیږو په پوند خپل باندې یعنی لا نرد بعد از هدان الله پس لګی چې مونږ ته الله هدایت کړی دی کله چې تاوتو شیاطین په شان دا انسان چې غلبه وکي په د باندې شیطانان په ارض پزماګه کې حیرانه چې دی حیرانی آیا مونږ په شان دا هغه پیریانی شو چې شیطان په غلبه کړي ا د کمرونه الوزي نسنه د کمرونه الوزي د خیال کړه د سنه د په خپل اختیار کې پاتې نشي د چا په اختیار کې د دغه پیریان د دې آیات کریمه نم څه معلوم شو د دینم د جناتو چې کوم دینو تاثیر معلوم شو چې جنات په تجری من الانسان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم په انسان کې دا چې ګرځي لکه وینه چې ګرځي لکه څه چې ګرځي وینه چې ګرځي پوه شئ دی آیات کریمه نم کلذي يتخبطه الشیطان من المس هغه آیات نوم اثبات جنات ده اثبات تاثیر د جنات ده او دلته اثبات څه ده د تاثیر د جنات ده له اصحاب دغه پیریانی د پاره ملګری وی يدعونه چې د تچغه وخی دی پیریانی بنده تا څه کوي چغه وته وخی پوه شئ وکړه څه شي ته چغه وخی چغه وته وخی ال الهدى چې د لارې ته اعتنا چرا شمونتا یا لکه دا غته په کمر باندې ورالې په غنو باندې ورالې چې د لارې ته راشه غریب په خپل اختیار اخو صحیح هغه باندې خو مسلط شوی پس پیری په مسلط شوی دغه څه مثال د څه ده د دې شیطانی انسان پوه شئ وکړه قل هو اے حبیب ان هدى الله بشک هدایت الله تعالی چې ده هو الهدى دا هدایت کامل ده هدایت الله تعالی دا هدایت کامل خیال کړه پرون یو پیریانه راغلو درې پیریان یو زنانا او دو نارینه پوه شئ ما ته بس کا کنه ځای پوه شئ وی مولانا صاحب 2 ورځې به ما ته صبر کې پوه شئ 2 ورځې براته صبر کې د روزې پوری بس بیا زما چټی له بیا به نه راځم خدا 2 ورځې به خامخا پوه شئ ما ته مهلت ورکوم دا 2 ورځې دا ته مهلت ته خو په وعده سره به غره بیا به نه راځي بالکل وعده مې ده پوه شئ او ندغه
پیریان چې پیږي کنه دا بیا صحیح بیا اختیار دا غي خدای دی بنده اختیار څه شي دا ختم شي په شي پکې قل او اے حبیبا ان هدى الله بشکر رهنمایی دا الله تعالی هو الهدى دا کامل رهنمایی دا او مرنا مونږ ته حکم شوی دی لنسلم چې مونږ تابعدار شو لرب العالمین رب العالمین تا ونقیم الصلاه او مونږ ته حکم شوی دی چې تاسو قائم کئ مانځل را واتقوه د دې الله نه ویریږي او هو الذی الله ذات ته الیه تحشرون چې ته به تاسو جمع کړل شي دی الله تبا تاسو جمع کړل شي وهو الذي الله ذات خلق السماوات والارض بالحق چې پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه په حق سره دا دې ټولو خالق الله دی ويوم يقول كن فيكون او په ورځ باندې چې الله فرمایي کون چې موجود شي فيكون نو پس موجود بشي الله غزاد ته خیال کراله کنه چې په ورځ د قیامت با د کائنات ته وای چې شي نه پس شي با قول ولاقو فیصله د الله تعالی حق دی وله الملک دی الله تعالی لپاره بادشاہی دا د تمام کائنات یا بادشاہی ولا کړه دا یوم پاغ ورځ د قیامت باندې یون پخو چې الته په پوکې وشي په سوري پشپېلې کې عالم الغیب دغه الله عالم بغیب او سيزونه دی او شهادت او د حاضر او سيزونه دی او هو الحکیم الخبیر او دغه الله تعالی صاحب د حکمت او د خبرت دی صاحب د څه دی د حکمت دی او د خبرت خبرت ویلی شي علم د باطن یو خبیر دی یو علیم دی یو شهید دی خبیر چاته ویلی شي عالم د باطن عالم د څه د باطن او شهید څه ته وای عالم د ظاهر ته او علیم څه ته وای مطلق صاحب د علم هغه علم د ظاهر وی هغه علم د سوي د باطن تمه کوي زه ولسمن تبیا پکې دمو کوي زبم د خپل آزاد کوم څه شي روح سورۃ ورسو پورا کو فضاله رکونه د پورا شوی ها پورا کوي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ دا مخکې مذمت ته مشرکین او الله تعالی ذکر کا خیال کراله او هغه ته دعوت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر شو په دې آیاتونو کې الله تعالی دعوت خاص جزا کړ په دې آیاتونو کې الله پاک دعوت خاص ذکر کوي دا مخکنه دعوت ته چاو د نبی علیه السلام دا دعوت ته ابراهیم علیه السلام چاته دعوت ورکړ خپل پلار پلار یې څوک آزر په صحیح اپاک قبی روایتو کې آزر یې څو پلار بعض مفسرین وایي چې پلار یې کوم نه تاروخ آزر یې ترو آزر یې څو ترو او تاروخ چې کوم نه پته سره دغه چې کوم نه څو پلار خو د ظاهر نه معلومیږي چې دا پلار سو حاضر اگر کترتم پلار ویل شي العم سن ابي حدیث کی راضی پلار تر چې دا مثل د څه د پلار لیکن چې حقیقت ممکنه مجاز ته ضرورت نه کیږي قانون څه دی متى مهما امكن العمل بالحقيقه لا يصار الى المجاز خو شي فکر چې عمل بالحقیقت ممکن وي بیا مجاز ته تل نه کی خیال کراله نو حقیقت هم دا دی چې دا څه دی دا پلار دی نو پلار ته څه وي پلار ته وی پلارا ته خدا کارونه کې چې بوتو صحیح بوت سازي او هم بوتو پرست خیال کراله نظم سره مرګیتیا وکاته بوت شکن شه بوتان ختم کا پوشید دا ډېر ناکار عمل دی خیال کراله هغه ښا بچیا نماز تا باندې دوره مهنت کاو د دې لپاره چې ته زما کسب چې کوم نه ختمه د بدا بوتان جوړول او پاغه باندې پیسې پاغه باندې به پیسې اغستل د چانه د بوت پرستو خیال کراله
نو الله جل شانه د دعوت خاص ته ابراهیم علیه السلام تذکرہ په دې آیاتونو کې کوي. خیال کراله وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَقْتِ چویل ابراهیم علیه السلام له ابي پلار خپل تعاذر چازر اتتخذ آیات نشي اسلامن بوتان ولرا الها په خدایانو سره تدې چیزونو ته خدای وای انی اراک بشک دینم تعالی را وقومک قوم تعالی را فی ضلال مبین په گمراهی واضح وکذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض دارنګي سرنګي چې دا توحید هم د ته پېښ کو نوری ابراهیم مونږه خیو ابراهیم علیه السلام ته ملکوت السماوات والارض عجایبات اسمانونو د ځمکه خیال کړه څنګه چې دغه اعلان توحید و دارنګ یو بل اعلان توحید کړل عام مشرکان چې هغه څه چل کاو دا د نور عبادت کاو د سپګمې عبادت کاو د ستورو عبادت کاو نه ابطال د شرک چې څنګه ابراهیم علیه السلام د پلار د شرک ابطال وکړ دارنګ د قوم د شرک ابطال کړ خیال کړه نو الله تعالی خی ابراهیم علیه السلام ته بادشاہی د اسمانونو د ځمکې ولیکونه چې شیده من الموقنین د یقین کوونکو نه د الله په وحدانیت باندې څه شي ډېر مضبوط شي. فلما جن علیه الليل هر کله چې شپه راوستله په ځ باندې هر کله چې تیاره راوستله په ځ باندې شپې جنت او جنت څه ته ویل شي تیارې پیری ته چې کوم نه جن ولې وي په تیارې کې پټي په شي به کنه په نظر باندې مونږ ته نه راځي د څه دلته چې دې په تیار کې په شي به جن او جنت ته جنت ولې وي د نظرونو نسده پټ او جنون ته جنون ولې وي عقل پکې پټ شوی دی په شي ځکه ته مجنون وي په شي به او ډال ته سوي جنہ ولې په دې باندې سره پټيږي د توري نه د سنه په پټيږي د توري نجم نون ماده چې کوم نه دا په معنا د ستر سره ده خیال کړه لکه نجن علیه الليل معنا ستر علیه الليل شپې په تیار راوستله را کو کبا ویل د یو ستوري لرا قال ویل هاذا ربي یعنی هاذا ربي دلته کې حمزه انکاری او مقدر دی آیا دا زما رب دا خلق چې د ستور عبادت کوي دامر قابل د ربي فلما فلا هر کله چې دا ستور غایب شو لکه دا شعرا ستوري دا عبادت هغه د ډیر وخت پورې په اسمان کې موجودي قال لا احب العافلين دو فرمایل نه خو مزه پنا کیدونکي کده رب نو دې باندې پنا کې خیال کړه خلق ته په سجده باندې پروت دی ته نه تختی پوښي به کنه خیال کړه او فلما رأت القمر بازغان به ویلی در سپګمې لرا بازغان ظاهرا بزوغ ست ویلی شي ظهور ته قال هذا ربي ان هذا ربي دا زما رب دی دا استفهام انکاری دی فلما فرار کله چې سپګمې غایب شولا قال دو ویل ان لم يهدني ربي کچره هدایت ونکو ما ته رب زما لا اكونن من القوم الظالمين شمبز د قوم گمراهانو نا کدی شي ته ضرب وایم دا خو بز په گمراهانو کې شمار شو فلما را الشمس بازغتن بیا هر کله چې ویل د نور لرا د نور عبادت بمزنی خلقو کاو سوق عبادت الشمس سوق عبادت الكواكب سوق عبادت القمر جنوري ولید قال هذا ربي يعني هذا ربي دا زما رب دی لکه هذا اکبر دا خو ډیر غټ ته د نور ستورو نه دا څه دی فلسفه والا وای چې نور چې دا د سپګمې نه یو په وشلې چنده باندې څه دی غټ دی یو په وشلې چنده او سپګمې د ځمکې سره په حجم کې څه ده برابر ده نو کوی کې دا نور د ځمکې نه په وشلې چنده باندې څه دی غټ د دومره غټه سیاره بل نشته دی کاغه مریخ دی کاغه زحل دی او کاغه مشتری دی خیال کړه کاغه زهره دی کاغه عطارد دی خیال کړه
هذا اکبر دا خود ټولو نه غټ دی. فلما فلت هر کله چې دی غیب شو نورم غیب شو د ماښام په ټیم کې. قال نو ویل یا قوم ای خلق انی بریء زه بیزاره ما مما تشرکون دا غسیدونو نه چې تاسو شریک وای دا خو خدای نه دی ها ورنه تاسو ورته عبادت کوئ هغه د نصر پناه کوم دا څنګه خدای دی. انی وجهتو بشک د متوجه ما مخامخ کړی دی وجی مخبل للذي اغا الله تفطر السماوات چې خالق د اسمانونو دی ولرزه د ځمکې دی اغا الله ته زما توجه ده چې هغه د اسمانونو د ځمکو څخه دی خالق حنیفا پدا چال کې چې زمایل ما د باطل نه حق تا و ما انا من المشرکین نه مزه د مشرکانو نه. وحاجه قومه دلیل بازی وکړه د سره قوم خپل قوم ترامه خشاله کا مولانا څه دا د سنوي شی زده کړی دی ها چې ته وای دا شی ها دا خدای نه دی دا خدای نه دی. قال نو فرمایله ها او فرمایل ابراهیم علیه السلام اتو حاجونی آیا تاسو زما سره دلیل بازی کوي په الله په وحدت تعالی کې وقد هدان حالان کې دغه الله زما راهنمایي کړی دا دې زما رهنما دی ما ته لار خو دی ولا خافو نېری گمز ما دا خدایانو نه تو شرکونه به چې تاسو د الله سره شریک وای وره ها د علم د غره په شان زړی و دا غنه مغاټو په شی به کنه ها ستاسو د خدایان نه وځ نه یریګم ښا هر څومره چې کم نه تا دادی ما ته یو ذره نقصان نشي رسوله الا ان یشاء ربي مگر کو غواړي رب زما شی اده یو شي ها کله ما ته ضرر را رسی جدا خبره ده ورنه د دین زما یره نشته ده. وسع ربي فراغ ده رب زما کل شی نه هر شتا علم په اعتبار د علم ستاسو د خدایانو د الله په احاطه کې دي والله على كل شيء ها والله بكل شيء محيط پوښ به افلا تتذكرون آیات نصیحت نه قبل وای وکيف اخاف سرنګ بزوي ریګم ما داغه چیزونو نه اشرکتم چې تاسو شریک کړی د الله سره ولا تخافون تاسو نه یریږئ انکم اشرکتم بالله چې تاسو شرک کړی په الله باندې ما داغه چیزونو لم ينزل به علیکم سلطانا نه د نازل کړی الله تعالی پاغه سره پتا تاسو برهان ها داغه چیزونه چې دا تاسو شریکوي په دې هیڅ دلیل نشته ده ها نه تاسو په کار خدای چې تاسو وایریږئ ځکه د الله سره باطل سيزونه شریک کړي فایل فریقین عاقب بالامن کم د دوه ډلو نه حقدار د امن دي آیا تاسو د امن مستحق یې او کنه ځه ان کنتم تعلمون کچره تاسو پوهه لرئ که تاسو پوهه لرئ قوم سره حجت باجی وکړه الذين امنوا کسان چې ایمان راوړ دي ولم يلبسوا ایمانهم او نه دې شریک کړي ایمان خپل به ظلم د شرک سره عام اعلان وکړه اورېکا چې چا شرک نه دې کړي دغه خلق امن والا دي جواب په خپل وکړه آیا تاسو د امن مستحق یې کزه وې زه مستحق ما ولې ها ځکه ایمان والا چې دي دا مستحقین د امن دي. ظلم نه مراد دلته څه شی دی نبی علی السلام د ظلم ترجمه په څه سره کړی دا په شرک سره کړی دا ظلم خو عام دی او دلته تنه مراد څه دی شرک دی ځکه ان الشرک لظلم عظیم شرک ډیر غټ ظلم تلک حجتنا دا چې بیان شو دا دلیل زمونږ دی ته دغه کوی او زه یو ساعت دغه دمو الله اکبر کبیرا لا حول ولا قوة بالله تبا يا ساعتي يا قدمنا وانا